منځنۍ کورم ایجنسۍ کې د پی ټي سی ایل او موبایل فون سرویس نشوالي له وجې د سیمې خلکو رابطه د نورو سیمو سره ډېره مشکله شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ګورو. اقبال حسین اقبال په دې رپورټ کې. نن سبا په دې جدید زمانه کې د ټلیفون یا د موبایل فون د سہولیاتو نه بغیر د ژوند تیریدل ناممکن شوي دي. په منځنۍ کورمه کې د ترهګرۍ نه وړاندې ولس ته د پی ټي سی ایل او د وی وایرلس ټلیفونونو سہولیات ترلاسه وو، خو د بله مرغه د منځنۍ کورمې په ځینې سیمو کې د ترهګرۍ له امله د ټلیفون اکسچینجونه تباه کړل شول. اوس په ټوله منځنۍ کورمه کې امن په ځای شوی دی، خو بیا هم په مسوزۍ، پاړه چمګني، علي شیرزی او په زیمش سیمو کې ولس د ټلیفون سہولیاتو څخه محروم دي. دغه سیمو اکثره خلک خپل بچو ته د رزق را پیدا کېدو لپاره په بیلابیل خارجي هیوادونو کې مشقت مزدوري کوي، خو د بده مرغه هغه مسافران یا د هغوی خاندان والا د یو بل خیرت نشي معلوموي، یا به په زرګونو روپۍ د ګاډي کرایه ورکوي او په ټلیفون باندې د خبرو اترو لپاره به د ساده یا د پړچنار خار مخه کوي او ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. د دې مشکلاتو په اړه د مسوزۍ خپې کلي او ګرد چاپېره سیمو اوسېدونکي څه داسې وایي. داسې مسافران شته دي چې هغه ټول کور پر یخی وي، صرف زنانه او وړه بچي کور کې وي، هغه په بهر ملکونو کې وي. هغو ته بیا دومره مصیبت جوړ شي چې یو ټلیفون لپاره موږ ساده بازار ته ځو یا بادامې سټین ته ځو، نو دا موږ ته زیات مشکلات دي. و زرجن نظر نه تر زر د محمد احمد طالبان حکومت نه او کومې کمپنیانې دي هغو نه چې موږ ته زر نه زر دا شی دغه کې قایم کړی شي. ډېر زیات تکلیف دی. موږ خو حکومت نه مطالبه کوو چې میډیا بالکل دلته شته نه دی او نه پی ټي سی ایل شته، نه څه جې شته، یو هغه دلته نشته چې کمیونیکیشن هېڅ هغه موږ ته سهولت شته نه. دلته نه موږ روان شو سدې پورې مطلب 400-500 کرایه ولګو، هغه نه بعد یو ټلیفون کوو. همداسې مریضان هسپتالونو کې پراته وي، موږ دلته تپوس کوو، بیا دلته موږ ته د ټریفک هم څه سهولت نشته چې موږ هغه ټایم باندې لاړ شو، وختي لاړ شو یا به بله ورځ انتظار کوو. لکه اوس کې د څه وخت نه مخکې مو هغه کړي وه د پټیسیلو سره ګزاره کېدله، اوس نن سبا وخت کې موږ ته دومره مشکل زیات دي چې بهر ملکونو کې د مو مسافران دي ګویا کورونه نه چې یو دوه چېرته او چېرته، خو دغه موږ غواړو چې د دې د زر تر زره سره تنظیم وکړی شي. حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو، بس صرف دا خبره. د دغو سیمو خلک غوښتنه کوي چې که چیرې د سیکیورټي اندېښنو له کبله د پی ټي سی ایل یا د وی وایرلس فون چالو کېدل ناممکن وي، نو حکومت دې مهرباني وکړي چې دوی ته د موبایل د بېلابېلو کمپنیانو د ټاور د لګېدو انتظام وکړي چې د دوی دغه ستونزې هوارې کړی شي. کیمرامین محمد باسط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، پښې کلی، مسوزۍ، منځنۍ کورمه.